أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مخکې آیاتونو کې چې څه ذکر شوي وو د هغې تذکره وشوه صورت آل عمران و. د دې ځای نه مسله د توحید بیا ذکر کوي، په هغې باندې دلایل پیش کوي، ورسره د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې دلایل او د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې نکات درې دېرش، او ورسره دا خبره هم ذکر کوي چې د کافرانو سره دوستانه تعلقات مساتئ. ستاسو دپاره ستاسو محبوب چا سره چې تاسو مینه کوئ نو دعوی تاسو دا کوئ چې الله سره زموږ مینه ده، نو د هغې خبره پیش کوي چې د الله سره مینه ده، د الله خبره ومنئ. الله وایي زما د مینې طریقه دا ده چې زما پیغمبر په لار لاړ شه، نو د هغې تذکره به کوي. او بیا د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې دلایل پیش کړي. اول نه خبره دا کوي چې عیسی علیه السلام کې دا صفتونه نو، هغه نجران والا چې راغلیو د هغې پرد کې دا خبره وشوه چې عیسی علیه السلام کې دا صفتونه نو، چې دا صفتونه پکې نشتی نو هغه الہ هم نشي کېدی. الہ خو هغه ذات دي چې په هغه کې دا صفتونه دي. اولنی آیات کې صفتونه ذکر کړي، ورپسې دویم آیات کې بیا صفتونه ذکر کړي. دا صفتونه عیسی علیه السلام کې نو، نو دا د الله صفات دي، نو الوهیت صرف الله دپاره ثابت دی، د بل چا دپاره نه. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ته داسې وایه پیغمبر ته هم وایي نو ما او تا ته هم وایي، وایه داسې اللهم چې الله مالک الملک بادشاہ د بادشاہانو، مالک الملک ته مالک یې د بادشاہی، مالک الملک د بادشاہی اختیار منتی. څنګه اختیار منی تو دل ملک من تشاء، ورکه بادشاہی چاله چې تو غواړي، وتنزع الملک ممن تشاء، او اخلی بادشاہی د چانه چې تو غواړي. اختیارات د الله دي. کله یو په بادشاہت د بادشاہی په کرسی باندې کېنئ نو څه ورځې پې ناستې نو د هغې نه راکوز کی نو بل طرف ته ولیږي، کله جیل ته ولیږي، کله څه ته ولیږي، کله څه. بادشاہی د کرسی نه راکوز کی نو بل پې کېنئ. نو الله واقدار د اختیار مند د بادشاہی. دنیا کې ظاهری بادشاہی دی، ظاهری عزتونه دي، ذلتونه دي، وخت پسې راځي عزت ذلت. نو دا ټول خدا الله په اختیار کې دی. تؤتی الملک من تشاء، نو ورکه بادشاہی چاله چې تو غواړي. د دنیا ظاهری بادشاہی مراد ده دا نه چې الله رب العزت خپل بادشاہی کې چاله اختیار ورکوي، نه کوم چې د الله بادشاہی ده نه پای کې اختیار نه ورکوي، دا خو ظاهری دنیوي بادشاہی ده. تؤتی الملک من تشاء، نو ورکه بادشاہی چاله چې تو غواړي. وتنزع الملک ممن تشاء،
او اخلی بادشاہی د چانه چې ته وغواړې. وتعز من تشاء، عزت ورکې چاله چې ته وغواړې. وتذل من تشاء، ذلت ورکې چاله چې ته وغواړې. بیدک الخیر، ستا په لاس کې ټول خیر دی نو شرم دی. انک علی کل شیء قدیر، یقینا ته په هر شی باندې قدرت لرونکی. بادشاہی چاله ورکې او چانه اخلي، عزت چاله ورکې او چانه اخلي. دې کې د الله رب العزت خپل قوانین دي، هغه قوانینو باندې دا دنیا چلیږي. دا بنوي چې بادشاہی چاله ورکړه نو دا د الله ته زیات خوښ دی، نه. بادشاہی د چانه واغستا نو دا د الله نه خوښ دی، نه. عزت چاله ورکو، دنیوي عزت چاله ورکو نو دا د الله خوښ دی، نه. دسی نه ده. دنیا په لحاظ سره چاله ذلت ورکو، چا څوک د کرسۍ نه راکته کو نو دې ذلیل کو نو دې د الله نه خوښ دی، نه. دنیا کې بعضی قوانین چلیږي، هغه قوانینو باندې دنیا روانه ده. نو الله رب العزت دا دیتا مشیت وی. مشیت الہی دا د رضا سبب نه چې الله یو کار او واړي نو دا دې باندې الله رضای، نه. دا څنګه معاشره کې کی یو سره یو کار او واړي خوخي نه، اجازت ورکی خوخي نه. کلا مثال مخکیم چې بازیونه کې تیر شي، یو بچی راشي، زوی راشي، وی مال پیسې راکا زما ځان له اخلم. کله وی زما پلان کې زده چکر لزم، وساغه زوی د پلار لمن نیولا پریدینا راکا مال پیسې راکا، پیسې راکا، پیسې راکا. پلار قید شي، پلار نه غواړي چې دې لاړ شي هغه ځای ته، پلار نه غواړي چې دې لاړ شي او دغه شی دی واخلي، پیسې راو باسي ورکول زدا لاړ شو ورک شو. اجازه خو ورکی، پیسې ول ورکړي، لیکن په دې باندې رضا نه دی چې دې ځان له دغه شی واخلي. پیسې ول ورکړي دې او دا وته زلا سزا ورک شو. نو دې دا مطلب نه دی چې دې په رضا ده خوشاله ده په زیات ول ورکو. نو دا خو ظاهري منګینو. الله رب العزت هم داسې کوي، فل کم قوانین چې د دنیا دی پاغه باندې بادشاہی چاله ورکه نو د چانه اخلي. الله اختیار مند دی، واقدار دی. نو دینه دا نه معلومیږي چې د دغه بادشاہ نه الله خوشاله دی، الله تی راضي دی، نه. ولې دنیا کې ګڼ بادشاہان تیر شي دي چې هغه غټ کافر دي. فرعون دے بادشاہ دے، اللہ تے راضی نہ دے، لیکن بادشاہی والا بیا مرکڑ لا. دانے نمرود دے بادشاہ دے، اگلے بادشاہی ورکڑ لا، لیکن اللہ تے خوشحالہ نہ دے. دغه سے بخت نصر دے، بلے بلے نور کافر ترشی دی، سمرا کافر دی. وہی دنیا کی جسمرا گورے کافر ملکونو کی سمرا بادشاہان دی کافر دی کہ هغه هر څه نوم باندې شي. ناغله بادشاہي ورکړل نو داغه الله خوشاله دی، نه. دا د خوشالۍ سبب خو نه دی. بادشاہ شو نو چلو شو، الله ته رضا کیږي، خوشحاليږي. په سبب خوشحاليږي، په ایمان باندې، په عمل باندې، په اتباع د حق باندې الله به خوشحاليږي. نو تعز من تشاء و تذل من تشاء، عزت ورکه چاله چې غواړي. ظاهری عزت، دنیوي عزت، کله دنیوي بے عزتی. و تعز من تشاء کله عزت دے دنیوي، دا عزت دے دینی. کله یو سړي علم ورکی، یو سړي لا مخکې دور کې خبره وا پیغمبري چاله ورکی، ناغله عزت ورکو. نو دا پیغمبر کیږي څوک په عمل باندې نه، عمل باندې څوک پیغمبر کیږي نه. رسول ډېر لګیا به عبادتونه کوي زه پیغمبر شم نه، بلې باندې څوک پیغمبر کیږي نه. دا خدای الله خپل خو خوا څوک پیغمبر کا او پیغمبر کړي دي، پیغمبران کړي دي ډېر خلک،
الله خپل خوخه او نه نور نه دي کړي ډېر ښه نیکان خلک تیر شي دي هغه نه دي پیغمبران کړي او انبیاء علیهم السلام چې څومره دي نو هغه ټول نیکان دي لیکن ډېر نیکان داسې تیر شي چې هغه پیغمبران نه دي نیکان خلکو اولیاء کرامو نه الله خو خدا تعز من تشاء عزت ورکه چاله چې ته واړې په پیغمبرای باندې عزت ورکه چاله چې ته واړې پس باندې د اتباع د حق باندې د دین تابعدار شي دین طرف تراشي الله ول علم ورکی او کله ظاهری عزت دنیوي عزت نو تعز من تشاء عزت ورکه چاله چې ته واړې دنیوي عزت ول ورکی نو منبر کی دنیوي عزت ول ورکی نو مال او دولت ول ورکی خلک بیا لګي خلک لری نو د سړی پاسي ولې پلان کې سیب را روان دی وي ولې دا غسر سدي نو د یو تنو داغه با غنم زیات کیږي وي نو غنم زیات کیږي نو داغه خلک عزت کوي په دغه غنم باندې نو دنیوي مال اسباب هغه باندې کله عزت ملاويږي خدا کلی نو چاله دنیوي ظاهری عزت ول ورکی چاله الله وي ته دا سوای اے الله ته عزت ورکه چاله چې تو واړې وتذل من تشاء ذلت ورکه چاله چې تو واړې نو دنیوي عزت ته دنیوي بی عزتی دا ته ورکوونکې نو یا لا عزت چې منګله عزت راکې نو عزت دنیوي مراکې نو دنیوي دیني مراکې وتذل من تشاء سوچ تذلیل لکه دنیا کې ذلیل لکه د دین په لحاظ سره ذلیل لکه نو یا لمغه دین او ساتي بيدک الخير ستا پلاس کې ټول خیر دی نو دا شر چې دی دا چا پلاس کې دی دا زمون کتابونو کې راځي بعضی خبره داسي چې الله رب العزت هغه یو طرف ذکر کین نو بل طرف حذف کی لکه ابتدا د قران کریم کې وی هدى للمتقين دا قران کریم چې راغلی نو دا د متقینانو د لپاره هدایت ته هغه متقین هو پاغو کې چې یو څو کسان وو نو هغه د لپاره هدایت شون نور د لپاره نه حالت کې خبره شي و چې دا قران کریم هدایت ته د مسلمان د لپاره هم دی نو د کافر د لپاره هم دی مسلمان ته فائدہ اخلي کافر ته فائدہ نه اخلي دا متقینانو د لپاره هدایت ته نو د غیر متقینانو د لپاره هم دی لیکن الله رب العزت یو طرف ذکر کی نو بل طرف ذکر حذف کی نو بیدک الخير والشر ستا پلاس کې خیر او شر ستا پلاس کې دي موږ ایمانیاتو کې وایو والقدر خیره وشره من الله تعالی خیر او شر یا الله ستا پلاس کې دي بل جلاس کې نه دي چې خیر به الله رسي او شر به ته بل شو سوک رسي دا خو د اندوانو کار دی اندوان لګیا دی هغه سو خدایان جوړ کړلی نو چا یو نو ملي خو دې چاله بل نو می خو دې وې دا د خیر مالک دی او دا بل چې دا د شر مالک دی نه بيدک الخير دا الله پلاس کې ټول خیر هم دی نو شر هم دی شر چاته رسي چاته خیر رسي نو چاته به خیری رسي دا الله په اختیار کې دي انک علی کل شیء قدیر یقینا ته په هر شی باندې قدرت لرونکې تولج الليل في النهار دلدګه مخکې انقلابات یو شان دلدګه بل شان دي مخکې معقولات او دلدګه محسوسات وګوره کنه تولج الليل في النهار عزت ذلت نه هغه لیدل کیږي نه دلدګه وګوره الدګه بدلون راغې خو هغه بدلون ښکاریږي نه څنګه بدلون راغې نه الله وې دې ځکه وګوره یو طرف ته وګوره نو شپه ده نو بل طرف ته وګوره نو ورځ ده یو طرف ته وګوره نو ژوند دی نو بل طرف ته وګوره نو مړ دی دا محسوسات دي تولج الليل في النهار ورنباس توشپ پورز کی وتولج النهار في الليل ورنباس ورځ پشپ کی یو طرف د شپه دا بل طرف د ورځ دا یو طرف د ذلت ته نو بل طرف د عزت ته
توروالي ته ګوره نو دا ذلت ته هغه، او رڼا ته ګوره نو دا عزت ته. نو یو په بل کې ورنه باسي، ورځ په شپه کې ورنه باسي، نو شپه په ورځ کې هلته کې هم عزت دی او ذلت دی. نو چاله عزت ورکوي، نو چاله ذلت ورکوي. نو تولج اللیل فی النهار، نو شپه په ورځ کې ورمنډي. وتولج النهار فی اللیل، ورنه باسي ته ورځ په شپه کې. نو یو په بل کې ورنه باسي، نه ورځ په شپه کې ورنه استا، نو شپه اوږده کړه. شپه راواغسته نو په ورځ کې ورنه استا، نو ورځ اوږده کړه. بس کې یو ټایم په بل ټایم کې هلته چې ګورې وس دې ټایمونو ته ګوره، بیا په جمع کې ګوره، یا په جمع کې اول کې ابتدا کې چې کله جمع پوخ شي هغه وخت کې ټایمونو ته ګوره، بیا چې کله ګرمي راشي هغه وخت کې ټایمونو ته ګوره، څومره فرق دی پکې. هلته یو طرف ته بانګ ویلې کېږي په سکم په 8 بجې باندې په وړي کې، او دلته کې په 9 بجې باندې په سکم په 8 بجې باندې خلک پکې بعضې اوده پراته وي، ولې ماستر منځونه شوي، اول دغې نور پریوزي کله سکم په 8 باندې. نو تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل، نو ورنه باسي ته شپه په ورځ کې، ورنه باسي ورځ په شپه کې. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، او راوباسي ژوندې د مړ نه، او راوباسي ته مړ د ژوندي نه. تخرج الحي من الميت، راوباسي ژوندې د مړ نه، ژوندې نو ژوندې شي د مړ نه راوباسي. هلته کې روح پکې نه، روح پکې ختم شي مړ شي که نه، روح پکې دی نو روح ژوندې دی، او دا بل بدن چې دا مړ دی دا خو په دې روح باندې ژوندی دی نه، روح یې ته لرې کړه مړ پاتې شي. وتخرج المیت من الحی، او راوباسي ته مړ د ژوندي نه. وتخرج الحی من المیت، یو ظاهري طور باندې، ظاهري طور باندې زما استا عقل دا دی، زما استا پوها دغه ته رسېدله چې موږ وایو اګۍ او چرګه، نو چرګه ژوندۍ ده او اګۍ مړه ده، دا زما استا عقل دی. هغه ته چې لاړ شي بایولوژي ته لاړ شي، باټني زوالوجي ته لاړ شي، نو هلته کې بیا بل څه وایي دا خو ژوندۍ ده، اګۍ هم ژوندۍ ده وایي. هلته کې د هغې عقل، د هغې سوچ، د هغې فکر هغه دغې ته رسېدلی چې دا اګۍ ژوندۍ ده، په دې کې حیات شتي، په دې کې څه جرثومي دي چې هغه ژوندۍ دي، هغې نه بیا چرګ پیدا کېږي، چرګوړی دې پیدا شي. څوک بل څه وایي، څوک دا مثال نه پیش کوي د خپل عقل مطابق. الله رب العزت بل ذکر قرآن کریم کې وایي دا انسان چې دا په ټول عالم کې خورو، دا مړو، الله رب العزت راوست نوړی ته راورساو، نو هغه د وخوړه، د هغې نه وینه جوړه شوه، د وینې نه نطفه جوړه شوه، او د هغې نه انسان جوړ شو. هغه اولنی حالت ته چې لاړ شي نو هغه مړلی. یو زموږ عام د عامو خلکو خبرې، نو هغې په خپل هر یو سړی دا خبره د خپل ذهن مطابق اخلي. عوام خلک دي هغه په یو باندې اخلي، یو طریقې باندې اخلي، او کوم چې څه علم واله دي د بعضې څیزونو علمونه حاصل کړلی، بیالوجي علم یې حاصل کړلی، حیاتیات وایي بیالوجي، دغه علم یې حاصل کړلی، نو هلته کې هغه لګیا دی، هغه بل څه وایي، نو هغه دلته کې د عام سړي په ذهن کې نه راځي. نو تخرج الحی من المیت، راوباسي ژوندی د مړ نه. نو چا پکې دا ووایي یو طرف ته ژوندی دی، نو ژوندی څوک دی؟ هغه مؤمن دی، مسلمان دی، هغه ذکر کوونکی دی، هغه په مثال د ژوندي دی. د چا نه راوباسي؟ من المیت، د کافر نه. نو مسلمان نه کافر پیدا کوي، د کافر نه مسلمان پیدا کوي، دا د الله کار دی. د پیغمبر په کور کې کافر پیدا کی، او د کافر په کور کې پیغمبر پیدا کی، دا د الله خوښه ده.
الله کار دی. تخرج الحي من المیت وتخرج المیت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. و رزق ورکې چاله چې وغواړې ته بے حسابه، بے حساب رزق ورکې ډېر زیات ورکوي، بے حساب ورکې نو حساب ورسره نه کوي بغیر د حساب کولو نه. الله ورته حسابي نه وي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. دلته نه دا د موالات د کافرانو نه، او کافرانو سره دوستانه تعلقات مه ساتئ. مومن دی پرې خو دی او کافر سره دوستانه تعلقات ساتي، تاسو مکو. نو لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مومنان کافران لرا په دوستانه باندې من دون المؤمنین د مومنان نه سوا. مومنان سره دوستانه تعلقات نه ساتي. مومنان نه دي خوښ، مسلمانان نه دي خوښ، کافر خوښ دي. هغه کافر چې دی کاغه عیسائی کافر دی، کاغه یهودی کافر دی، او کاغه هندو کافر دی. هر یو کافر چې دی چې څومره د مسلمانانو په خلاف کې دی کافر، دا هغه سره دوستانه تعلقات مه ساته. دوستانه تعلقات دی ساتي چا سره؟ کافر سره. کافر بعضې لګیا دي هغه د مسلمانانو په مرسته کې مظاهرې کوي. مسلمانان غلی ناست دي. فلسطین باندې څومره ظلمونه کیږي، کافر هم دې حد ته راورسېده چې هغه هم راپاسي او هغې اواز اوچت کړي، هغه مظاهره وکړي. وایي دا تاسو څه ظلمونه شروع کړي د خلکو باندې؟ انسانان خودي که نه؟ نو هغه لګیا دي، کافر لګیا دی، وایي دا تاسو ظلم کوئ. مسلمان خپل مسلمان په باره کې غلی ناست دی، چپ شو، خفه کېږي، بیا کافر خفه کېږي که نه. الله لا يتخذ المؤمنون الكافرين ندی نسی مومنان کافران را په دوستانه باندې من دون المؤمنین د مومنان نه سوا. ومن يفعل ذلك او څوک چې کوي دا کار ستاسو نه فلیس من الله فی شیء نو نه دی د الله د طرف نه پس شي کې، دی د الله په دین کې نه دی، دی د الله په ډله کې نه دی، دی د الله په ولایت کې نه دی. پس شي کې نه دی، خو لیس بشیء دی کنه. فلیس من الله فی شیء، لیس بشیء، هیڅ شی نه دی د الله په نسبت باندې د هیڅ قدر نشته، هیڅ عزت نشتی. ولې د کافر سره دوستانه تعلقات ساتي. مسلمان دی لګیا دی وਹੀ ټکیه، مسلمان ذلیل کوي، د کافر منی چې کافر سره داسې دوستانه تعلقات ته ساتي. نو الله لیس من الله فی شیء، نه دی د الله طرف نه پس شي کې، دی د الله په ډله کې نه دی، دی د الله په دین کې نه دی، دی د الله په ولایت کې نه دی. الا ان تتقوا منهم تقام، لیکن دا چې یره کوئ تاسو ځان بچ کوئ د هغې نه په ځان بچ کولو سره. اوس کافر دی، اوس د هغه غلبه ده، تسلط دی، دوستانه تعلقات دی ورسره نشتی، لیکن هلته کې هغه ځای کې ورته سلوټ ورته وکړې، سلام ورته وکړې. ولې دې لپاره چې دنه تیر شم، ځه د دنه خلاص شم، د دنه بچ شم. ځان ته بچ کوئ، په ځان بچ کولو سره د هغې دپاره څه کار وکړې نو خیر دی. لیکن که دغسې نه یو د خپله زړه ته یې د هغه مینه محبت ورکوز کو نو لیس من الله فی شیء، د الله طرف نه ته په هېڅ کې نه یې. ویحذرکم الله نفسه، الله یره درکوي تاسو له د خپل ځان نه. الله تاسو یری چې او د دغه کافرانو د دوستانی نه ځان ساتئ، د دې نه ځان بچ کئ. وإلى المصير، الله طرف ته دی ورګرځېدل، الله به سره سبا حساب کتاب کوي. ولې د دو مینه محبت زړه کې ورنیستو. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، ورته ووایه که تاسو پټ ساتئ هغه چې ستاسو سینو کې دي، او تبدو یا ښکاره کوئ، یعلمه الله، نه الله به پوهېږي. ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، الله پوهېږي په اسمان چې په اسمانونو کې دي چې په ځمکه کې دي. والله علی کل شیء قدیر، الله دې په هر شي باندې قدرت لرونکی. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، په هغه ورځ باندې چې ومومي هر یو نفس هغه چې عمل یې کړی د خیر نه حاضر ښکاره، هر څه چې کړي نه هغه به ښکارئ.
وما عملت من سوء نوا چې عمل کړی د بدای تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا غواړي بدان نفس کاش وې د په منځ کې او د دې ورځې په منځ کې امدا بعیدا لوی سمانا ويحذركم الله نفسا ير درکې الله تاسو له خپل ځان نه الله وی او هغه کارونه مکو چې هغه باندې څه خپه کېږم زما خلافي زما قوانینو خلافي زما د حکم خلافي والله رؤوف بالعباد الله دې نرمي کوونکې په خپل بندګانو باندې الله مینه کوي محبت کوي د خپل بندګانو سره قل اللهم مالک الملک واچې الله بادشاہ د بادشاہانو واقدار د بادشاہي توتی الملک منتشا بعض خلک نوم کی دي دې یو خبره ثابتي مالک الملک الله دې ملک الملک الله دې دیو جنا بعض خلک نوم دي شاهین شاه دا نوم پکار دې صرف د الله ته ویل پکار دي شاهین شاه دبل چانو نه چې د شاه شاهین شان دي شاهین شاه مالک الملک واقدار د بادشاہی تو تل ملک من تشاء ورګه بادشاہی چاله چې تو غواړي وتنزل الملک من تشاء واخلي بادشاہی د چانه چې تو غواړي وتعز من تشاء عزت ورکه چاله چې تو غواړي وتذل من تشاء ذلت ورکه چاله چې تو غواړي به دې کل خیر ستا پلاس کی ټول خیر ده انک علی کل شیء قدیر یقینا ته پارشمای قدرت لرونکه تولج الليل فی النهار ورنباسی ورځ پشپکی وتولج النهار فی الليل ورنباسی ورځ پشپکی نشپه په ورځ کې ورځ پشپکی وتخرج الحي من الميت اور اباسی ژوند د مړنا وتخرج الميت من الحي اور اباسی مړ د ژوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب او رزق ورګه چاله چواړي به حسابا لا يتخذ المؤمن الكافرين ندی نسی مؤمنان کافران لرا په دوستانه باندې من دون المؤمنین د مؤمنان نه سیوا ورسو سورۃ النساء کې وم راضی سورۃ مائده کې وم راضی سورۃ ممتحنه کې وم راضی د مای برت کوي جو د مؤمنان نه سیوا کافران سره دوستانه تعلقات مساتي ومن يولهم منكم فانه منهم سوچ هغه ته ورغو ګرځیدل داغي سره دوستانه تعلقات شروع کو نو ده هم هغه شو کافر سره دوستانه تعلقات دی وساتل شروع کړو نو تم هغه شويخه هغه چې څنګه ده تم هغه شانتي شوي لا يتخذ المؤمنون ندی نسی مؤمنان کافران رب دوستانه باندې مؤمنان نو سیوا ومن يفعل ذلك سوچ دا سکار کوي فليس من الله في شيء نه دے دا الله طرف نه پس شي کې الا ان تتقوا منهم تقوا لیکن دا چې تاسو ير کوي دا غینه په ير کول سره یا ځان بچ کوي دا غینه په ځان بچ کول سره وي حذركم الله نفسا ير درکې الله تاسو خپل ځان نه و الا المسير الله طرف دې ورګرځیدل قل ان تخفوا ما في صدوركم وتوا که تاسو پټ ساتي یا چې تاسو سینو کې او تم دو یا اخکار کوي عالم الله نو الله به پويږي ويعلم ما في السماوات وما في الارض الله پويږي په اساس چې اسمانو کې یا چې بزمګه کې دي والله على كل شيء قدير الله دې پارشمای قدرت لرونکې یوم تجد كل نفس باور زمانه چې وبم هر یو نفس ما عملت من خیر نه چې عمل کړي د خیر نه محسن حاضر وما عملت من سوء نه چې عمل کړي د بدین نه هغه حاضر تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا غواړي هر یو نفس لو ان بینها کاش چې وې د په منځ کې او د دې ورځې په منځ کې امدم بعید لوی زمانہ او حذرکم الله نفسا ير درګ الله تاسو خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد الله دې نرمي کوونکې په خپل بندګانو الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي